اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث نمبر دے 1599 نمبر 1597 نمبر حدیث مبارک. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال. سیدنا ابو هريرة رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تے. اللہ پاک دے ابو هريرة نا راضی شي. اللہ پاک دے د خپل ځان نه راضی کی. زما او ستا او د ټول امت د طرفه دی الله پاک بهترینی بدلی ورکړي. سیدنا ابو هريرة رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته. هغوی نه دا حدیث امت ته را نقل شوی دی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال. چې یقینا شک پکې نشته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. لا یحل لمؤمن روا ندی ایماندار د پاره هیڅ مسلمان د پاره جایز ندی ان یهجر مؤمنا چې بل مسلمان سره تعلق کټ کی فوق ثلاث د درې ورځو نه زیات. هیڅ مسلمان لا حلال ندی جایز ندی چې د تعلق کټ کی د بل مسلمان سره د درې ورځو نه زیات. فإن مرت به ثلاث چې کله درې ورځې ووتې او د درې ورځې تېرې شوې فلیلقه هغه سره مخ شو فلیسلم علیه نو هغه سره د سلام وکړي مخامخ دې شي ورسره د درې ورځو تېرېدو نه بعد سلام دې ورته وکړي. فإن رد علیه السلام که هغه ورله د سلام جواب ورکو فقد اشترکا فی الاجر نو بیا خو ثواب کې دواړه شریک شو. په اجر کې دواړه شریک شو دواړه د اجر مستحق شو ځکه خفګان ختم کو. وإن لم يرد علیه او که د سلام کې پهل وکړو دی یو خو هغه بل وله د سلام جواب ورنکو داسې که نه ته به ورته سلام وکړي د هغه خفګان زیاتي نو هغه د مسلمانۍ چې کوم سلام وي که نه د هغې جواب هم در نه کړي نو نبی علیه السلام فرمایي بس ستا غاړه خلاصه شوه فقد باء بالاثم هغه په ګناه کې اخته شو. اوس هغه ګناهګار دی چې د سلام جواب یې در نه. وخرج المسلم من الهجرة او دا سلام کوونکې د تعلق د ختمولو چې کومه ګناه ده هغې نه ووتو. سلام سره دا سلام اچوونکې د هغه تعلق د ختمولو چې کومه ګناه ده کوم وبال دی کوم عذاب دی هغې نه بهر شو. رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحمه الله روایت کړی دی بے اسناد حسن په صحیح سند سره حسن سند سره. قال ابو داود امام ابو داود رحمه الله فرمای اذا كانت الهجرة لله تعالی وی کچرتا دا قطع تعلق کټکول د الله د پاره دا تعلق ختمول د الله د پاره د هغې عالمانو یو څو صورتونه بیان کړي دي چې د الله د پاره تعلق پرېښول کم دي. یو سړی دی کله ګناه کوي د جاري ګناه کوي نو د جاري ګناه کوونکي سره د الله د پاره تعلق پرېږدي نو فلیس من هذا فی شیء په هغې کې بیا څه ګناه نشته دی بلکې هغې کې اجر او ثواب دی. یا دغه شانتې یو سړی ګناه کوي
او ته ښه په شفقت په مینه محبت پوهې چې دا ګناه مه کوه او هغه د هغې باوجود نه منع کېږي نو هغه سره هم تعلق بیا پرېښوی شي هغې کې ګناه نشته دی او یا یو سړی چې دی هغه ناروا کارونه کوي که رشته دار هم دی خو دا په پلیتو کارونو کې سر شوی دی خراب کارونه کوي او منې کېږي نه نو هغه سره هم که تعلق الله رضا دپاره پرېږدي نو په دې کې بیا ګناه نشته دی بهرحال دې حدیث کې دا خبره مخې ته راغله چې د مسلمان سره تعلق د 3 ورځو نه زیات کټ کول جایز نه دي او کله چې 3 ورځې نهایت حد چې دی هغه د خفګان 3 ورځې دی بس 3 ورځو پورې خفګان وشو ختمه شوه خبره اوس نبی علیه السلام فرمایي دله پکار دي دې دواړو کې هر یو له پکار دي چې دی دې بل سره مخ شي او سلام دې ورته وکړي بس که هغه مخکې مو ورله د سلام جواب ورکړو خو اجر شریک شو هغه ته به هم الله اجر ورکوي ده ته به هم الله پاک اجر ورکوي بس دواړو اراده د تعلق د سمولو وکړه خو که دې یو ورته سلام وکړو هغه بل جواب ورنکړو نو بیا دا سلام اچوونکی د ګناه نه ووتو او چا سلام وانخیستو جواب یې ورنکړو هغه په ګناه کې ګرفتار شو الله دې مونږ ټول د ګناه نه وساتي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین